ګناه دې وکړه فورا توبه وباسه په سبا دې بیا ګناه وکړه لکه بیا توبه وباسه. په دې وجه په قرآن کې الله رب العزت فرمایي په 15 سپاره کې په 3 نمبر رکوع کې انه کان للأوابین غفورا. انه کان للأوابین غفورا ترجمه دا ده بېشکه چې الله رب العزت د رجوع کوونکي خطا معاف کوي. وی الله رب العزت د رجوع کوونکي ګناه او خطا معاف کوي. چې یو سړی رجوع کوي الله طرف ته راشي واپس کمزور دی دنه به ګناه کیږي خو دې به په خپل ګناه باندې تسلسل داسې نه کوي او دې به زړورتیا هم نه کوي. دنه ګناه وشوله بس دې بیا توبه وباسي. نو ما څه خبره کوله نو دغه د دې انه کان للأوابین غفورا د دې په تفسیر کې حضرت سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي د دې په تفسیر کې چې د دې نه هغه کس مراد دی چې ګناه کوي او توبه وباسي بیا ګناه وکړي نو بیا توبه وباسي بیا ګناه وکړي نو بیا توبه وباسي. نو دا هغه خبره ده چې دا بعضې کسان بعضې نوجوان وایي که نه وایي مړه زه خو ګناه وکړم او توبه وباسم بیا مړه دا خو هسې ما خندا راغستې ده. نه توبه وباسه ته توبه وباسه. تا د ګناه دوام او تسلسل ګرځولی دی نو ته د توبې تسلسل هم وګرځوه که نه. په دې وجه حدیث کې راځي تاسو چې کله یو ګناه درنه وشوله ورپسې نیکي وکړه چې هغه ګناه دې الله معاف کړي. دې پسې نور روایات ویم د دې په باره کې. نو د حضرت حسن بصري رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو وی دا تسلسل به د کوم وخته پورې جاري وی دې به توبه وباسي او دې به ګناه کوي توبه به وباسي دا خو لکه د دې دا تسلسل به د کوم وخته پورې جاري. نو هغه ورته وی دا د اهل ایمان وصف وی دا د اهل ایمان وصف دی صفت دی چې دنه ګناه وشي دی به توبه وباسي. نو چې د صفت شنو بس دی خو بیا توبه وباسي. نو تسلسل دا مطلب چې تا نه د سا د وتو پورې چې تا نه سا وتې نه کنه ته به توبه وباسي. پیغمبر علیه السلام په خپله به چې دی سل کرته او یا کرته به چې دی نبي علیه الصلاة والسلام چې دی استغفار وي د ورځې ورې ښه هره ورځ به استغفار نبی علیه السلام وي حالانکه هو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. خو پیغمبر دا خو معصوم ده او دا خو د زموږ ستاسو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده. انبیاء کرام دا د ګناه نه معصوم خلک دي او هغه بیا هم استغفار وایي ښه او ایسه او ما او تاسو خو ډېر غټ غټ بزرګان یو که نه مونږ چې ته توبه وباسو مونږ خو بس ابراهیم ابن ادهم په شانتې بزرګان یو بس مونږ خو اړو ګناه نه ده کړې. په دې وجه پیغمبر ته وګوره دا نه اړو ګناه نه ده شوې بیا هم د الله نه توبه وباسي 70 کرته او 100 کرته. ته سوچ وکړه ښه نو په دې وجه به چې توبه وباسل پکار وي چې کله هم درنه ګناه وشوه که نه انسان کمزور دی